منگا دا دین کار دا دنیا دا پارا نکو ما کدا علاقڑی او بکڑی دی نو دا اللہ رضا لمی او بکڑی دی زپاگی باند ڈوڑای نخورما پاگی ام نخورا نن سبا دا انبیاء وارثان رالل پاگا دین باندی ووٹ گواڑی پاگا دین باندی پیسے او دولت گواڑی ختم دا قرآن کئی او پاگی باندی دا خلقو نخوراک کئی من خدا آگا چا روحانی اولاد یو چا اگئی دین پا دنیا باندی نخرسو موسیٰ علیہ السلام وردوئی لا نبیعو دیننا بی دنیانا منگا دین پا دنیا باندی نخرسو دنیا لکو دین دا اللہ دا رضا دا پارا کو دا درم جماعت دا دیر بدترین جماعتو چی دین دنیا دا پارا استعمالو او د دین کار با بیانو چې وخت براغه نو دین با شاته وګرځول شي او دنیا برا مخ کې شو په دې جماعتونو کې یو جماعت زمنګو چې راغلي د جماعت اشاعت توحید و سنت هغه جماعت چې هغه د الله د توحید او سنت او پیغمبر اشاعت کوي دا یو خبره ده او غلنده خبره ده چې دین هغه چې الله قرآن او سنت کې ویلې راشه چې قرآن او سنت کې سدي هغه دین دی هغه خپل کا او باغی باندې عمل وکړه او قرآن کې الله صاف اعلان کوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نده دا سکار سنچه دا مخلوق گمان ده 400 کی ایمان والا ده ننا چره دا سے نشکے ده کامل ایمان والا نشکے ده کہ او سڑے زان تا کامل مومن وی چره کامل مومن نشکے ده حتی یحکموک فیما شجر بینهم تراغی جستا سنت فیصلہ کنو نگردائی آغا مسئلو کی چیدائی درمیان زراغلی یو شرطا دے چه غم او خادی کئی نستا پا طریقہ باندی بے کئی منگا خدا کوایو نو من خو نور سندی ویلی خو من وایو غم او خادی او دا دین کار اغل پیغمبر پاک پا طریقہ کا زگا قرآن کی اللہ فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا ساتھ ماس تاسو دین کامل کا تاسو لمی دین اسلام گورا کا اللہ و اس تاسو دین میں کامل گڑے دے نو بدی دین کی زیارت لدلمشتا بدی دین کے غم امشتے و بدی دین کے خادی امشتا پیغمبر پاک چی سنگا کڑی انو آغا سیو کا خلق وائی زیارت نمانی من وائی زیارت لطلل قبر لطلل من داری یو قبر زیارت منو اتا دی یو قبر مانی تی مانی کسی منما دی یو قبر دی جوڑ کڑے او آغا زیارت لروانی نور دی بری خودی من وائی دا ہر قبر زیارت لورشا وای دا قبرونو بی عزتی کئی من وایو تی عزت کے کسو من خو دا قبرونو دیوال چاپیر کڑیو وا گڑا میخا وطا نپریدو خلق دوایو چه توا پی لاری نجوڑے او اگا چه سوک دا من خلاف کئی غیر اولگی نو دا هری جمعه پشپا دا بابا پسر باندی اور بلی دیوائی پیخی من وایو اللہ دی دا اور نو ساتا ادے وی یاری جمعه لبا دی پکا پرائی اور بالو دے منی کزی منم ترا شما سر حسابو کا من وایو زیارت لورشا اغتا دعاو کا سانتا مرگ مخیتا کا ستا دعا تا محتاج دے و عاجز دے دعا چی جنازہ پی کے خطوہ تا دعا کی یو مڑے چرتا مسلمانان بی جنازی خخی او چې کله خخای نو جنازه چې پکای نو سوی زمون پکلی کې پنځیر کې کوم وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. دا سي دعا وای تاسو هم دغه سی وای رستم والا کنه یره شوی خو نه نظر نه کنه خو خو هم دا سی وی ولا ډیره موده زوم نیم راغلی نو خو دغه دعا ده نو هغه وخت ورته موږ دعا کوو او چې کله په خاورې واوړو جنډه په ودرو بیا وای بابا تر الله خدای ته وای تر اوسه ما ستاسو لپاره اوس به ته مال وای موږ زیارت منو خو موږ وای د پیغمبر پاک په طریقه ورلا ورشه منګه دعا منو خو موږ وای د پیغمبر پاک په طریقه باندې وکا منګه د ختم ثواب منو خو موږ وای ثواب مړی توره او بخا خدا نه چې ته بیا خوراک او اسکا کې شامی ذکر گئی الاخذ والمعطی هما آسمان چا چې په واغستا او چا ورکړو دواړه ګناګار دي نوارز می دا کو چې الله وای فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا سننا څنګه مخلوق ما د جارسو کی ایمان والا دے تراغی کامل ایمان والا نشی که ده تا سوچستا سنت فیصله کنو نگرزئی آغا مسئلو کی چه درمیان زراغلی دویم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا بیا زړونو کې تنگ سیاو نمومی داغینا چستا سنتو فیصله اکڑا او دریم شرط ویسلمو تسلیما بیا هم غاړک دی ستا سنتو تا بیا غاړکی خودلا بیا هم ستا سنتو تابیداری او د پیغمبر پاک ختم نبوت هم پا دی بانده شوئے چه بس لنڈا خبره غم او خادی با د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانده که پاگی بانده با تنگی گنا او بل زای اللہ وی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا چا چې د پیغمبر پاک خلاف وکړ دا الله خلاف وکړ د پیغمبر پاک خلاف وکړ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قرآن سنت دی خو ګره مومنان پکې مشته چې دا غي په لار باندې کوم چې دا قرآن سنت لار غي خپل کړی دا امام ابو حنیفه د قرآن او سنت لار خپل کړی و امامانو خپل کړی و منګه خپل دا غي غلار راته اسانه شوی دا ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا وا بیڑا حکم خواچ دے اوڑی دا دن بے کو جہنم تا اللہ ویزا جہنم بو اللہ زائکم عرض میں دا کو منگ آوتاو زانتا مسلمانان وایو نو چه منگ مسلمانان یو نو چه مسلمان کم صفتون دی نو غزان کرا استل غواری آغال رازی چه کل دا اللہ کتاب تکینے او دا اللہ کتاب واوری او دا اللہ کتاب باندے پوشی نو دا الله کتاب سو خی په پنځپیر کې په یو زمیدار قرآنای کې یو سړی پیدا شي چې هغه زما پلارو هغه قرآن راواغس او قرآن خلکو ته خودو هغه ته وی ورشي په خپل کلی کې قرآن وخی پای کې مولانا نور الحق پای کې مولانا عبدالسلام الله دی وبخي پای کې نور علماء او اې الله په دې کلی کې هغه درسونه روان کړ دا الله خپل یو تقسیمي یو ځای کې یو پادګي بلبوزي دا الله خپل خوخه ده بیا خو په دې کلی کې دا الله توحید او دا الله د پیغمبر پاک د سنتو چغیواله شوی نن موږ جذبه په دې کلی کې شته و زرا روانو ما زما دوست دی ما ته ټلیفونو که زمونږه ایس پی دی مردان ضلعي او الله دې د هغه حفاظت وکړي سید خان میا سید ما رستم ته روان یم وې تاوی نه
بل ملګري له مې ورکړم او زه ورته نور څه ویل نه شم هسې نه وایي چې زه دې ولې نیم خبر کړی هغه ورته وایي موږ روان یو بس موبایل لارې له درغې موږ دغې ته حاجت نه یو نه موږ چا سره جنګ کوو نه موږ سره څوک جنګ کوي خو بیا هم هغه خپله مینه وکړه یو خبره درته کوم زه په دنیا کې په ډېرو ملکونو وګرځېدم زه مزدورکار ملا یم ګورې بعضې ملایي هغه خو خدای په دغسې فضل کوي موږ یې مزدورۍ ته اړم کړي یو ما د دوبۍ نه 10-12 کاله د کپړې مزدوري کوله کنټینرې به مې راړې د عمان نه د سکریپو د چاینا نه ډیناموګانو او جنریټرو او اوس هم دا زه د اسلام آباد نه رالم جاپان امبیسای ته تللی وم چې د چاینا او جاپان او تایلنډ او د ملیشیا ویزې مې لګولې مزدورۍ له زما چاندوله نه ځم ګورې نو روانم مزدورۍ له او په دې ټولو ملکونو زه ګرځېدلی ما یو خبره درته کوم ما چې څومره ملکونه کتلي دي که هغه چین دی او که هغه جاپان دی او که هغه تایلنډ دی او که هغه سنګاپور دی که هغه سعودي دی او که هغه امارات متحده دي خو د پاکستان د یو کنال ځمکه په ټولو ملکونو نه ورکوم دا دوره قیمتي ملک دی په دې ملک دینداري هم دوره ده چې مدرسې آباد دي جماعتونه آباد دي علما دي او طالبان دي دا داسې ملک دی چې په دې کې لوډ سپیکر لګولی او قرآن وایي او څوک درته څه نه وایي داسې ملک په دنیا کې نشته دې ملک سره مینه وکړئ د دې ملک د رواني سوچ مه کوئ د دې ملک د وداني سوچ وکړئ دا ملک چې اسلام نه ختمیږي انشاءالله نن که حرمین محفوظ دي د پاکستان په وجه باندې محفوظ دي او زه خپلو ملګرو ته هم وایم چې د دې ملک د ترقۍ سبب به دا وي چې تاسو د قرآن درسونو له زور ورکوئ موږ اقتدار نه غواړو موږ ګورصاحب ما پسې کور ته راوړې ده د سنټ ټیکټ یې راله راکو ما ته نه دی اخیستی دا وزیر اعلی په ډومبی ورځ راغی او ما ته ناست و بل کال ختم له هم دې روژه کې راغلی و بله ورځ هم راغلی و ما ته یې وي یاره موږ مدرسې له څه پیسې مقرر کړي ما یې څومره وی 40 کروڑه ما یې له 40 څومره وی 40 کروڑه ما ورته موږ خو میلمه له ورکوو د میلمه نه الونه ته خو زما میلمه راغلی ما نه به اعلانونه نه کوې زما حاجت نشته زه الحمدلله په خپلو لاسو ګټلی شم موږ مدرسه چلو خو په سوال هم نه چلولې مدرسه چلو خو دین هم نه محتاج کړی چاته او زما شاګردان هم الحمدلله دغسې دي هم دغسې کلک دي موږ صرف او صرف د الله د دین دپاره اړم یو چې مخلوق ته خیرخواهي ورسیږي په دې ځای کې ما چې کوم آیات ویلی و په هغې کې هم الله پیغمبر پاک ته وایي دی ته اعلان وکړه چې زما لار څه ده اقتدار به علم زما لار څه ده کورسای به علم زما لار څه دولت به علم نه نه قل هذه سبیلی ادعو الی الله و پیغمبره دا زما لار د ادعو الی الله چې زه به خلک الله ته رابلمه زبا خلق دا اللہ دین ترا بلما دا اللہ کتاب تب را بلما علا بصیرت انا ومن اتبانی زوم بدلیل ما او سوچ زما دی تابدار و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لا وما انا من المشرکین او نیم ازد مشرکانونا ورے مشرکانو سرنے اوزائی کی گم خلق خود اقتدار دا پارا عرصہ گئی گنا غوړ چا سره اتحادونه کوي موږ د مشرک سره نشو یو ځای کېدی زموږ ایمان او عقیده دا ده لس کسه دي خو د هغه د ایمان والی د الله نصرت او امداد به ورسره وي او که په کروڑونو خلک وي خو چې عقیده یې خرابه وي د الله امداد او د الله نصرت به ورسره نه وي الله دې موږ د خپل نصرت موږ سره یو ځای کړي او الله دې زموږ نه د خپل کتاب خدمت والی په دې ځای کې زموږ د مارګرو د قرآن کریم درس کو
اختتام ته رسول یو مال دعوت را کړو زم خوشحالي دم چې رستم ته بزم زکه دې رستم ته زالکم ایلګره مراغلی وا او زبراتلم کله کله بیان به هم پکې وشو مارګریو او ډیر تکړه او خمارګریو چې څوک وفات شي الله دې ول جنتونه ورکی او چې څوک ژوند دي الله دې نور عمر کې برکات واچي زمون تاسو سره مینا ده تاسو سره یو مزه تړلې ان شاء الله دا د شلیدو نه دی دوره ده چې مصروفیات زیات شي نو زمام مصروفیات منډي تړي تاسو به می خو هغه مینا ان شاء الله ختميږي نه مونږ چې واړو زمونږ د کان بچ کله سره وړه پټی تا نو ډیران به په بلچای اړو نو کله کله هغه زمانہ کې بشپک پیسې دیو 2 پیسې دیو 3 پیسې دیو نو هغه په کې راووته مونږ واړو نو هغه به ما راواغ دوانیز وو نو چا به هم راواغس نو هغه باندې بزنګ راغلیو نو هغه ستوره په مای باندې ښکارېدل دکاندار باغستنه نو موږ په پسمکه توکانې وتوکلې هغه واکې خود دا پونده به په داسې وچورلوله نو چې پونده به په وچورلوله پای کې به نور په مای بیا راښکاره شو نو چې دکان له وړو نو هغه به وسلګي دا موحدین ګوره اصلي پیسې دي چې موږ نه راځو نو ساړی او چې موږ ویني نو بیا په کې هغه نور په مای راښکاره شوي بیا تازه شوي نن د رستم فیضا هغه تازه ده خوشاله ده الله دې دکه سي آباد لري او الله دې کلی حفاظت وکي الله دې موحدینو حفاظت وکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو دعا وکي دا سوره مرګري چې راغلي دي د لپاره دعا وکي چې الله دې له اجر عظیم ورکي سوره بیمارانی الله دې ول شفای کامله ورکي څوک په جیلونو کې پراتی الله دې په خوشالو خپل کورونو تراولي د چا دشمنه او تربګنۍ الله دې په دوستای باندې بدل کړي الله دې مسلمانانو د ټولو ملکونو حفاظت وکړي خصوصا زمونږ د ملک پاکستان الله دې د امن او د خوشحالۍ ځای وګرځي الله زمونږ نه تر مرګه د قران او سنت خدمت والی صلی الله تعالی علیه